ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं या खैर मन तुफिरत बिलकाअ आज़मुहु फत्वाब मिन तिबिहिन अलकाअ वल अकमु नफ्सिल बिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु فيه العفاف وفيه الجود والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم سامعین کرام معزز محتشم محترم علماء کرام نافعان مصطفى بحضور علیہ الصلوۃ والسلام وشاق امتیان اللہ جل جلالہ سر زمانہ جنرل اسلام کامل عشق و محبت نصیب فرمائے مخفي الرجال فنسل فيهم او فنسل فيهم حضور الاسلام ډېر زیات خپل نافعالي وشوه شیخ صاحب زمانه مخکې د بیان خلاصه یې دا ده چې د حضور الاسلام محبت اطاعت مولانا مفتی رفیع الله صاحب دامت برکاته العالیه دا یاد ساتئ چې د حضور علیه السلام د حضور علیه السلام د اهل بیتو د هغه د اصحابو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محبت اصل سید دا دی او چا چې ورسره بغض کړلی او عداوت کړلی سو الله تباه کړي الله دې موږ ته د خپل محبوب علیه السلام د هغه د متعلقین محبت نصیب کړي امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث مبارک ذکر کوي ترمذی شریف دی یو جنازه راغله او هغه جنازه نبی علیہ السلام ته څنګه راوړل شو چې بده باندې جنازه کول غواړي حضور علیہ السلام ته عرض وکړ شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه وکړه نبی علیہ السلام په هغه جنازه وکړه صحابه کرام ته تاسو کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سوجه چې تاسو په دې مرده باندې جنازه ونکړه چې حضور علیہ السلام خو ډېر زیات حریص چاته خیر ورسي چاته فائدہ ورسي ټول زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه غم او درد او فکر کې پیدا کړل چې چا د مخلوق په د خالق سره روغ څنګه شي تعلق په څنګه استوار شي څنګه ټول عمر زما استاد په غم کې بیا مخلوق یا زما د امتیان با لکه څنګه چې صاحب مخلوق فرمایي چې الله تعالی او ته اختیار ورکړي چې محبوب شفاعت علی او کني امت جنت ته بوزم وینا نه شفاعت علی ځکه شفاعت کې بیا نبی اسلام فرمایي چې واذا لا ارضى وواحد من امتي في النار چې یو امتی مې هم په دوزخ کې زما خفای مزه خوشالي غواړي نیم امت نه الله ز شفاعت اخلم مال شفاعت راکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په دې قسمه د جنازه ولې ونه نبی اسلام ته فرمایي چې دا سړی چې کان نه یوبغض عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه سره په بغض دشمنی به یې کوله او حق بغض وجه چې زما د صحابي سره زما د یار سره زما د دریم خلیفه سره او زما د زوم سره د بغض کوي زما د باندې جنازه پته ولګي چې د صحابو سره چا بغض کړی دی پیغمبر اسلام الله دې موږ ته کامل محبت نصیب کړي هغه صحابي
نبی اسلام په جنازه ونه کړه په هغه کس باندې د عثمان رضی الله عنه سره بغض کړ او ځکه صحیح مشکات حدیث مبارک ذکر کوي چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ محاصره وشوه خلک رالو چاپیره شو شهید کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې پیشنګوئی کړو د هغه شهادت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک ذکر کوي ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې كنت مع رسول الله صلی الله تعالی علیه و وسلم فی حائط زه په یو باغ کې د نبی اسلام سره تشریف فرماو نبی اسلام زو سره وی په دې کې یو کس راغی دق الباب دروازه وډبوله نبی اسلام ابو موسی ورشه دروازه د باغ دروازه کولاو کا بس توخکاری نو په نظر څوک راځي دروازه ورته کولاو کا افتحه وبشره بالجنه محبوب د علم نه قربان په دروازه کې چار څوک ته اجازه ته ورکا چې دن راځه او ورته وایي چې بشارت او زیر مبارکي ولا ورکړي چې ته جنتی سبحان الله مسلمان شو یا رسول خوش قسمت دروازه کولاو ما وجه دروازه ته ورسېږم دروازه می کولاو کا کاتو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده ما به اجازه ورکړو چې دن راځه او مبارک شته جنتی وی هغه راغی ور مې بند کړ بیا موږ ناست په دې کې سات وروسته بیا دروازه ورغېده بیا نبی رسول الله ابو موسی راشه دروازه کولاو کا خو چې څوک نو زیری ورکړه وبشره بالجنه چې ته جنتی د جنت زیری ورکړه اسلام صحیح او قربان وای چې ولانو ور مې کولاو ښکاری سوکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې سبحان الله بما دروازه کولاو ته میدان راځه او ما چې مبارک شته جنتی وای په دې کې دریم بیا موږ ناسو ور باندې بیا ور کوډه وای نبی اسلام ابو موسی راځه ور کولاو کا چې سوکي د جنت زیری ورکا جنتی به خدا وته وایا چې علا بلوا تصيبني ولوی مصیبتونو بل ترسي تکالیف پر ترسي به صاحب علم دې خبره کې اس احمد وتا لوی مصیبتونو ترسي دا بسوک و چې دروازه می کولاو په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به ما اجازه ورکړو چې دغه راځه او مبارکي پر ورکړي چې جنتی اخوان وګورئ چې جنتی وعلى بلوى تصيبك غير مصیبتونه بل تر زیات رسیږي بس عثمان رضی الله تعالی عنہ دې یو کثیر مزاج عجز کون کې بس خوشاله شو په جنت وزیر باندې والله المستعان دې مدد غواړي مصیبتونه ورسیږي خدای نه مدد غواړي دغه محاصره شو دې راګیر شو خلک راغلي چاپیره دغه مرګري دته وای چې عثمان د اجازه ته کوم دي کسانو سره لړایو کو جنگ وسره خدا واپس راوړل نه ځکه یو کس مړ شوی خبره نه ده کیته فسادونه مو جوړول جنگونه مو جوړول په امت محمدي کې انتشار مو پیدا کړو د اجازه ته تلکو هغه دې کسانو ته تاسو ته خبره کوم وای نبی اسلام په پیری ما د نبی اسلام د جنت په بیا غسته کړل په پیری ما مشکات شي کې حدیث چې په پیری ما د نبی اسلام د جنت په بیا غسته کړل وست محبوب سره اختیار وکړ ما سره اوسې چې زه خرڅوم ما سره نشته نو زه معدوم بیا نه کی علماء نه په کتابونو کې کتاب ګورو کې ذکر کوي چې په هوا کې مارګن شي خرڅولې نو مارګو یو سیل لوان دی ځوانه راسي تاسو 1000 روپۍ شو والا نه دا به نه کی یا تا دې لاشه یو داس کې روان ځان په ریسی پیوري سره پیسې مال وسره کې دا به ناجایز ده دا بیا د معدوم چې دا ناجایز ده دا نه کی یا زمونږه خاص کر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دار چې کومې میوې من خرڅو او لا میوه خپل حد ته رسیدلی د خوراک قابل شوی نه نو دا به چې دا په اسلام کې ناجایز ده ځکه خو موږ باندې غلې او مصیبتونو دا ټول باغونه خلک په بول کې نه چې امخ کې فرض کړي دا یو صورت دی چې زمکه وسره ورکې بیا ټیک تا او د زمکې نه بغیر میوه په ورو کې د اقدار کول چې هغه د خوراک قابل شوی هغه دا به پته نه لګیږي چې باندې څومره میوه دا به څومره کوي دا به چې دا ټیک نه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع کړل حدیث مبارکه مسلم شریف دا په دویم جلد کې موجود دي موږ یې فارسو موږ په کلونو باندې فارسي شوي میوې او دا ځکه خو هغې کې بیا برکت نه مصیبتونه ډېر شي هر څه ډېر شي نو په هوا کې مارغان ته نشي خرڅولی یا په سمندر کې مایان نشي خرڅولی لاړ شه ځانه مایان ونیسه ماله پیسې راکړه نه یو خو یې چرېږي که دا خو ساتلي محفوظ یې هلکې ټیک ده ما 10 کیلو مایان پیسې مخکې والي صحیح چري ده او بیا خرڅه ټیک ده خو 10 سیند کې لاړ شه ځانه ونیسه خوړ کې ونیسه سمندر کې ونیسه دا به یې ناجایز ده نو محبوب علیه السلام سره الله تعالی ولې اختیار ورکړی و چې اختیار ورکړی و نو عثمان رضی الله عنه هغه صحابو ته فرمایي کسانو ته کوم کسان چې د ګیره کړله صحابو پکې شو وی چې دا راته ووایي چې ما نبی اسلام له 2 پیرې جنت په بیه اغوستی دی که نه دی وی یو پیر بیر رومان چې یهودو کویا مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه وکړو وی نبی اسلام وی دا کویا چې چا واغسته په جنت کې زه د هغه لپاره ذمهواري لرم زه د جنت ورکوم دا کویا والی چې مسلمانانو دا تکلیف ختم شي او وایي زه لاړم او حق کوهی مې د هغو نه بیه کړو مسلمانانو دپاره مې واغسته یو پیر جنت شو دویم پیر وی نبی علیہ السلام مسجد نبوی تنگ شو خلق پکې نه راځي ځکه حضور اسلام مختلفو ځایونو نه قبایل خلق راځي وفدونه راځي او ایمان راوړي مسلمانېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مسجد نبوي دپاره خوا کې دا ځمکه چا هم واغسته زه به ورته د جنت ذمهوار شم جنت به ورته زه ورکوم زما سره په جنت باندې ده وایي زه راپاڅېدم او هغه ځمکه چې ده نو هغه ما د مسلمانانو لپاره واغسته په مسجد نبوي حساب هم وګرځېده 2 پیرې مې راغستلی او د غزوې تبوک په موقع باندې ده چې کله حتی الوسعه چې څومره وسې کېدو د هغه راوړه د حضور علیه الصلات وسلام چې کومه چنده کوله پای کې د واچوله نو نبی علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ نه وایي وایي عثمانه د دې نه بعد چې ته څه کې نو کوه تا به الله تعالی په هغې باندې نه نیسي چې څه کې نو کوه خو تا به الله په هغې باندې نه نیسي نو بهرحال هغو ته ووایي چې یاره ما د حضور علیه السلام د جنت د بیې پې اخیستی تاسو ولې زما سره عداوت نو خبره مې څه پورې کوله چې چا د صحابو سره عداوت او بغض کړی دی ابن قیم ذکر کوي په کتاب الروح کې دا واقعه ذکر کړله وایي 2 کسانو یو کس و هغه نیک انسان دی هغه زما ګاونډي وایي چې خوله به یې کولاوېده سو د ابوبکر صدیق صاحب پسې او عمر فاروق صاحب ته به یې بدې ردې کنځل به یې کول استغفرالله ابوبکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب ته بدې ردې وایي زور مې پې نه راځي وس مې نه راځي مالي حیثیت ډېر دی نو زه کمزور یم خدای پاک دې سړي سره څه چل وکړم خو خبره ابوبکر صدیق صاحب ته کنځل عمر فاروق صاحب ته کنځل شوی وایي نبی علیه الصلات وسلام راته په خوب کې راغی الله دې موږ ټول ته دیدار بار بار نصیب کړي او محبوب علیه السلام ماته وایي چې دا چاړه والا د ده دا ژبه دې پرې کا مړې کا په خوب کې ورته خوب دی خوب کې مې چاړه والا سړي پسې روان کړم سړی په چاړه باندې راوغورځوم وایي سړی چې مې راوغورځوم بس سړی مړ شو په خوب کې او وایي زه په دې خپل کټ کې پروت یم په دې کې ګاونډ کې چغې شوې وایي چې چغې شوې ما راپاڅېدم په دې هغو باندې چغو راویښ شوم خوب خو ختم شو هغه څه چلو شو په ګاونډ کې وایي ګاونډیان چغې دې خوا راشه وایي زما پسې ښه زنانه رامنډې وایي زما منډه کړه چې لاړم سړی په کور کې حلال کړی پروت دی او مړ دی دا چې هېڅ پته نه لګي خو په خوب کې چغې کړه او د چغې سره شو بس بیا مړ ووایي مړی پرې شوی وه اوس خو دا ویلی نه شم چې دا خو په خوب کې ما ته محبوب علیه السلام چاړه راکړه چې دی د ابوبکر صدیق صاحب او د عمر فاروق صاحب په شان کې دی ګستاخي او بېادبي کوي په هغو پسې سپکې وایي خبره ولا حق وکړه نو اصل سیس چې دی محترم و د حضور علیه السلام د حضور علیه السلام د صحابو محبت دی الله دې موږ ته نصیب کړي هغې ولې به یې محبت نه کوو محبوب علیه السلام هر وخت زما او ستا لپاره چې یاره زما امتي به په کومه طریقه بچ کېږي دی په کومه طریقه جنت ته ځي هغې ذمهواریان یې څومره اخیستي دي که صرف د حضور علیه السلام د ذمهوارۍ احادیث شي نو په زرګونو احادیث دي په دې باندې چې نبی اسلام ذمهوار زه دې د جنت ذمهوار یم خدا کار کړه مثال په توګه ابو داود شریف حدیث دی نبی اسلام فرمایي من
ترك المراء ولو كان محقا وانا زعيم ببيت في رب الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا وچا جګړه پرې جګړه موږ په معمولی خبره او جنگ جوړو زه په حق او په نه حق نه ما کې بیا غیرت راپورته شي زه بیا خامخا جنگ کوم نه سم چې جنگ کوي په دې یا زه جنگ په دې نه کوم زه په حق مې مخوي زه جنگ باندې کوم وای چې جګړه پرې وړي چې زه به چا سره جنگ نه کوم جګړه باندې کوم ګران باندې کوم موږ پر دې پوری وو او مطلب دې په پردي ځای باندې بیا قسم کوم دا خور یې څه نور کې اطلاع نه وو ته پاتې شي دا په باقاعده څنګه چې دې روړ ته پاتې دې خور ته پاتې نه کړه هغه باندې زمون لاړ شنو